السلام علیکم دوستانو. په دې ویډیو کې تاسو وینئ چې په جون کې یعنی په تیر شوي میاشت کې اوس چې دی تقریبا تاسو لیدلی شئ 11 جولای دی، یعنی په جون کې ما له یوټیوب چې دی څومره روپۍ راکړل دي، ځکه چې زما چینل دا تاسو لیدلی شئ مونټایز دی، څو کلونه یې وشو. په دې ویډیو کې تاسو دا وینئ. دې سره به یو حقیقت هم وینئ چې تاسو ته به ډېر خلک دا نه ښیي. نو زه چې زه تاسو ته اول چې دی خپل ارننګز وښیم چې په جون کې زما څومره روپۍ راغلي دي. نو دلته تاسو لیدلی شئ چې په جون کې تقریبا جوړ شوي دي 3.53 ډالر. تاسو وایئ چې دا دومره لږ ولي. نو دا دومره لږ ولي ځکه چې تاسو په خپل چینل باندې څه وکړئ، هغه یو برانډ جوړ کړئ. یعنې چې کله ستاسو چینل چې دی یو برانډ شي، خلک ستاسو د ویډیو چې دی انتظار کوي چې کله به ویډیو راځي هغه ګوري، نو هله به تاسو د یوټیوب نه ښه روپۍ ګټلی شئ. لیکن که داسې نه وي او تاسو خپل چینل چې دی په میکس کنټینټ باندې جوړ کړو چې یوه نیمه ویډیو وایرل شي، باقي باندې 100 او 200 ویو راځي، بیا به دا حالي روپۍ بیا ډېرې کمې ګټي. د دې وجې نه دې طرف ته هم تاسو له لږ سوچ پکار دی چې د مخکې نه صرف په مونټایزیشن پسې منډې مه وهئ. خپل کنټینټ چې دی هغه مزیدار کړئ، لوګ ایجوکیټ کړئ، موټیویټ کړئ، لږ خلکو ته څه ور وښایئ. نو چې کله تاسو خلکو له پیدا ورکوئ، خلک به هم تاسو له بیا پیدا درکوي، ستاسو چینل په خپله مخکې ځي. ځکه یوټیوب والا په خپله وایي چې ستاسو یوټیوب الګوریتم چې دی نو هغه څه دی، خلک دي. خلک چې خلک ستاسو ویډیوګانې ګوري، یوټیوب به ستاسو ویډیوګانې مخکې خلکو مخې ته ورولي، نور به یې مخکې کوي. او که څوک یې نه ګوري نو بیا به هغه په ځای باندې پاتې کېږي. د دې وجې نه تاسو په خلکو سوچ وکړئ چې خلکو له څنګه موږ پیدا ورکړو، نو ستاسو چینل به په خپله مخکې شي، په خپله مونټایز شي او په خپله به تاسو ته روپۍ سټارټ شي.